نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زمون سابقہ سبق د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د شام د دویم سفر نه واپسی او د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره نکاح. د نبی علیه السلام عمر مبارک 25 کاله او د حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها عمر 40 کاله. دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اول نکاح ده. نبی علیه السلام متعدد نکاحګانې کړي دي. د مستشرکینو په هغې اعتراضات دي، اغیار په هغې کې قیل و قال کوي او د انسانی حقوقو علم بردار په هغې کې خبرې کوي. نو موږ هم ګورو چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نه مخکې د ښځې څه حیثیت و، په معاشره کې د دې صنف نازک څه مقام و او د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د راتلو نه پس او د نبی علیه السلام راوړي دین اسلام ورته کومه مرتبه ورکړه. د دې نه به بحث کوو. او بیا په مختلفو اقوامو کې په یهود، هنود او عیسایت او داسې نورو مختلفو مذاهبو کې د ښځې څه مقام و، دا بیانوو. او الله جل شانه د نسل انسانی د بقا دپاره د تواصل او د توالد یو بهترین نظام جوړ کړی دی. او په دې کې د دې اسباب بیا په دې دواړو صنفونو کې ایښودي دي. قلبي میلان د سړي ښځې طرف ته ایښودلی دی، د ښځې میلان سړي طرف ته ایښودلی دی او د یو بل نه د دې اطمینان او تسکین یو بل دپاره لازم او ملزوم دي. د ښځې د زنانه وخت د سړي نه بغیر نه تیریږي او د سړي گزران د ښځې نه بغیر نه کیږي. نو هغه طبعي میلان هم په طبیعتونو کې الله جل شانه ایښوده دی او دغه هغه اسباب دي، خو ورته حدود هم مقرر کړي. بهر کیف د اسلام نه مخکې د ښځې حیثیت انتهایی نیچ و او دومره خسته حاله و چې گویا مرد بمنزله د یو ځنګل د درندو په مقابل کې د ښځې. بیا د دنیا د اقوامو اشراف او سادات وو یا که نیچ درجه اقوام وو، شایسته خلق وو او که ناشایسته وو، تهذیب یافته وو او که غیر تهذیب یافته وو، متمدن وو او که غیر متمدن وو. د هغې ترمنځ د ښځې هیڅ حیثیت نه و.
او قرآن د هغې نه نقشه راغستې ده. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. د ذلت سره ځان سره پاتې کی او که خاورو کې دفن کی. که چېرې خبر به ورکړی شو چې ماشومه شوې ده، جینۍ شوې ده. او صاحب زاد المسیر لیکلی دي چې کله به د دردزه وخت قریب شو، د پیدایش وخت به قریب شو، نو دایانه به واغستله او دا زنانه به د یو کندې په خوا ودرول چې ما کله به مولود جنین ماشوم پیدا شو نو قتل به فاذا هو جنین نو امسکه که الک بیو نو بس راوا به غسلو سینې ته به جوړ کو. او که فتات جنۍ به وه نو رما بها د دغې کندې کې ته به یې وغورځولو او خاورې به یې پرې واچولې. داسې جاهلیت و. او د ماشومې خوشخبري به ورکړلی شوه نو ابدي دپاره خوشخبري نه وه، انتهایی او یو ډېر لوی عیب به یې ګڼلو او بار ته به راوتلی هم نه شو. نو ځکه قرآن ترې نه تعبیر کړی ایمسکه علی هون، ذلت سره ځان سره پاتې کی او ام یدسه علی تراب یا خاورو کې دفن کی، خاورو کې واچي. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. داسې مختلف آیتونو کې د دې تذکره راغلې ده. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. او دومره عجیب چې ځان دپاره خو هلکان خوښوي او د رحمان دپاره جینکۍ خوښوي. ویجعلون لله البنات سبحانه، الله دپاره ملائکې لونه ګرځوي. الله حال دا دی، الله د دې نه پاک دی. ولهم ما یشتهون، او خپله په هغې په ذکر دي چې هغه کم د دې خودپسندي کوي، ځان له هلکانو خوښوي. او د ماشومې په پیدایش باندې د دې داسې روي وي. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. د قرآن کریم دا آیتونه بدال دي. جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی کس جرم میں قتل کی گئی وہ. او بیا الله جل شانه د رزق د نان نفقې د یرې د خاطر نه که څوک بچي تلف کوي نو د هغې نه منع فرمایلی ده. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم او نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. نو د ښځو په حق کې د نبی علیه السلام د مبعوث کېدو نه وړاندې داسې حالت او بیا چې نبی علیه السلام ښځو ته مقام ورکو. داسې صحابه هم یعنې داسې خلک هم راغلي دي چې ما په خپله لس جینکۍ خښې کړي دي. داسې یو سړی راغلی دی، داسې یو سړی راغلی دی. نبی علیه السلام ته ذکر کړی د جاهلیت د وخت د عهد جاهلیت چې ما خپله بچی راوبلله او امې بوتله او ما یو کوی کې واچوله
او هغې ما ته بابا جان بابا جان نارې وهلې، خو ما د هغې باوجود هم غرقابه کړل. دې واقع سره راوي وایي نبي علیه السلام دومره وژړل چې ږیره مبارکه یې تر شو. دومره جهالت، حالانکه د جنین ماشوم الک دی او که جینۍ ده، دا د مرد او د عورت یعنی ښځه د دې د اشتراک نه الله جل شانه جنین پیدا کوي. الله دنیا دارالاسباب د نظام داسې ګرځولی دی، ورنه الله جل شانه په دې قادر دی. آدم علیه السلام بغیر پلار پیدا کړی دی، بغیر مور پیدا کړی دی، او هغه خو څه کې چې اوښه د غر نه داسې اوښه چې هغه حامله ده پیدا کړې ده، او د کاڼي نه زیرو اوښه پیدا کول د الله ته مشکل نه دی، او بیا هغه فوراً چې دی او بچی ورکړي او بیا پوره قوم ته پیا ورکوي. الله ته دا ګران نه دي، خو الله جل شانه د انسانیت د توالد او تناسل اسباب داسې جوړ کړي دي او روان کړي دي. نو دا ښځه او سړی او د انسانیت په دې بقا کې او په پیداوار کې د ښځې زیاته حصه ده د سړي په نسبت باندې. او الله جل شانه په سورة الطارق کې فرمایي چې الله جل شانه دا ټوپلون داسې نطفې نه انسان پیدا کوي چې هغه ټوپ وهي، او دا د پلار د شانه او د مور د سینو د من نه دا اوبه را جمع کوي، د هغې نه اشرف الانسان پیدا کوي. بیا 9 میاشتې 8 میاشتې نه والا 9 او 10 میاشتې په خېټه باندې پرورش ورته ورکوي، او دا ماشوم دا جنین ام د دې مور په خېټه کې دی ساه اخلي. څنګه چې روایاتو کې راځي چې صحابي تپوس کوي د مور پلار د حق په باره کې، نو قال امک قال امک قال امک 3 وارې د مور حق بیان کړی دی. دومره لوی مقام دی د مور. نو د ښځې زیاته حصه ده په جنین کې، په ماشوم کې، او دې دواړه په دې صنف انسانی کې د دې کلی اشتراک دی. من حیث الانسان په دې اعتبار سره ښځه او سړی برابر دي. بیا د دې چې کوم حقوق دي، الرجال قوامون علی النساء، ان شاء الله مخکې به وایو. نو د ښځې په معاشره کې دا مقام دی. او په یهودي او عیسائی اقوامو کې ښځې ته چې څومره په سپک نظر باندې کتلی شي، نو د هغې څه عبارات زه تاسو ته وړاندې کوم چې ښځې ته په څومره سپک نظر باندې ګوري.
یونانی عموماً عورتوں کو ایک کم درجہ کی مخلوق سمجھتے تھے. یونان دا چې ډېر حقیر مخلوق دی. بس دا یو غیر مسلم ډاکټر دی ګستولیبان، هغه دا خبرې لیکلي دي په تمدن عرب کې. او سپارټا دا لیکي چې هغه ښځه به ډېره بدنصیبه وه چې د چا به بچي نه کېدل، نو بس به یې قتلوله چې ته بچي ولې نه راوړې. او یونانی اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن کے زمانے میں بھی بجز طائفہ کے کسی عورت کی قدر نہیں کرتے تھے. د فاحشه ښځو به بس قدر کولو، نور په نوم یې ښځه د هغې په نظر کې سپکوه. او عجیبه دا وه چې د طوایفو د بازاري ښځو قدر یې و. عهد قدیم کی د هغې باب دی واعظ، په هغې کې لیکي چې څوک الله ته خوښ وي نو او ځان د ښځو نه ساتي، یعنی گویا د دې نږدې د الله د محبوبیت معیار د ښځو نه ځان ساتل دي. او چنانچې راهبان پوره عمر تېروي او ښځو ته نه نږدې کېږي. بیا د دې هم ډېر یو لوی داستان دی او په دې باندې کتابونه دي. زه به د هغې نه تعبیر وکړم اسم اعلی او په اسم ظرف سره. دې ته باقاعده د اوسپنې هغه د تاریخ په کتابونو کې تصاویر هم شته دی. د اوسپنې څنګه چې نیکر وي داسې څیزونه به جوړه به تاله کېدل. او راهب سره یو سړي خپله پیغله لور دا پرېښودې ده چې راهب هم عبادت کې دی او هغه دا شی نه کوي، عورت یې نه د دې تصور شته او لحاظ یې ورسره پرېښودې ده. او عجیبه دا وه چې چابي به یې راهب ته ورکړه، نو چې کله د بولو براز د تقاضي ضرورت به پېښېدلو نو راهب به چابي ورکوله. پوه شئ که نه؟ نو راهب به څه ورکول؟ چابي به یې ورکوله. یار پوه نه شوئ؟ حساب کوئ. دا د هغې عجیب دغه نو دغه سړی به او بیا دا تصور یې مو چې په زرو سړو کې یو سړی الله ته خوښ وي. بس زرو سړو کې یو سړی. او په ښځو کې خو دا تصور یې لرلو نه چې الله ته به په ښځو کې څوک خوښ شي، یعنې دومره سپکې ګڼي. په روم کې د سړي حکومت په خپلې ښځې باندې جابرانه و او دغسې په خپلې ښځې بارته په معاشره کې د ښځې اړو څه حیثه نه وه. د روم حالات دغه دي. په یهودیانو کې به چې د یو ورور مړ شو ښځه به ترې پاتې شوه، نو د دې خپل یعنې دا خپل ورندار به دا رور کوي چې د اسرائیل بقا راشي. چې یو اسرائیلي وفات شو نو د هغه د ښځې نه د څه پیدا شو د هغې نسبت به مو هغه رور پسې کولو چې حکم به متوفا و، مړ شوی و. خو که کله دا رور به نه راضي کېدو نو بیا به دا کونډه ورندار دا به عدالت ته لاړه او دا خپل لیور دا به هم بوتلو او پیزار به یې ویستو او په دې لیور ته دته به په مخ باندې توکه چې زموږ په تاریخ کې دا رقم شي
چې دا هغه سړی دی په اسرائیل کې، دا هغه سړی دی چې دی د خپل کور د خپل رور کور یې آباد نه کړو. داسې عجیب و غریب کتاب مقدس کی لیکي چې عورت موت سے زیادہ تلخ ہے. د ښځې مقام څه دی؟ د مرګ نه هم زیات سخت دی. چنانچې دغسې په هندوانو کې چې زمونږ په هندوستان کې آباد دي، د قومي نظریې په بنیاد پاکستان ځان ته خطه او هندوستان ځان ته شو، یعنی دا پاکستان مسلمانستان. الله پاک دی الحمدلله بیش بها مسلمانان دی پکې. الله جل شانه دی صحیح طور باندې ریاست مدینہ قائم کی. په دې کې د یو هندو دی، داغه کتاب دی ستیارت پرکاش او نوم یې دی سوامی دیانند سرسوتی جی مہاراج. دا کتاب دی. د په دې کې 8 قسمه د هندوانو کې رایج ودونه لیکلي دي. د هغې نه یو قسم دا دی چې کومه ښځه به اوده وه، یا به یې څښلي وو په نشه کې به وه، یا بېهوشه به وه، او هغې سره به یې زنا بالجبر وکړه، نو هغې ته به یې نوم ورکولو پیشاج. داسې په جنگ جګړه کې که جبرن یا په دوکې سره به څه ښځه حاصله کا، نو بس هغې ته به راکشش نوم ورکو، یا بې قیدي بې موقع چې سړی او ښځه دا به سره رضامند شول او میلو به شول، نو بس هغې ته بیا ګاندرب نوم ورکو چې مونږ ګاندرب واده کړی دی. داسې مختلف په دې کې رسمونه وو. کومه ښځه به چې بانج وه، اولاد به یې نه کېدلو، او د واده به یې 8 کالو تر 8 کالو به یې کتل ورته، یا به یې 8 کاله پس زوی شو خو مړ به شو، بیا به یې ورته یو 2 کاله نور کتل، یا به صرف لوڼه کېدي او زامن به نه کېدل. نو داسې ښځې سره به یې کول چې دا به اول نورو کسانو ته لیږله چې ته هغې سره چې دی مجامعات وکړي او د هغې په وسیله کې بچي پیدا کړي. داسې عجیب و غریب رواجونه په عربو کې د نبی علیه السلام نه مخکې اما عائشہ صدیقہ رضی الله عنها 4 قسمه نکاحګانې ذکر کړي دي. د دې په ضمن کې ذکر کوم، ما به وروستو 4 واړه ذکر کوو. چې یو نکاح داسې وه چې یو ښځې سره به تر 10 پورې سړو په یو ټایم دا به ورته تلل راتلل او ملاوېدل به ورسره. بیا به چې کله حمل شو او ماشوم به پیدا شو، نو هغه 10 واړه پسې به جواب وکړو، بیا راوبلل او بیا به یې په یو ګوته کېښوده، دا ستا بچی دی. د ښځې په معاشره کې دغه مقام و. داسې که د یو ښځې د خاوند کې به کمزوري وه او اولاد به ته نه کېدلو، نو هغه به بل خاوند ته هم تللی شوه او هغه سره به هم تعلقات جوړولی شول، او چې بچی به یې تېو شو نو د خپل اولني خاوند هغه ته به یې نسبت کولو او هغه ته به یې ویل مبارک شه وارث مې درله پیدا کړو. دا د هندوانو
قانون دا چې تقدیر، طوفان، موت او جهنم، زهر او زهریلا، مار، د دې ټولو نه زیات خراب شی دا ښځه ده. دا د هندوانو قانون دی. د هنود قانون داسې وی چې اگر عورت صغر سنی میں باپ کی مطیع ہے، جوانی میں شوہر کی، اور شوہر کے بعد اپنے بیٹوں کی، اور اگر بیٹے نہ ہو تو اپنے اقربا کی مطیع ہوگی، کیوں کی عورت ہرگز اس لائق نہیں کہ خود مختار طور پر زندگی بسر کرے. دا چې دا د ښځو د حقوق خبرې کوي، دا د هندوانو حال دی. او د مسیحي قانون هغې ښځې ته د شیطان د راتلو دروازہ وئی، شیطان کے آنے کا دروازہ ہے اور شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی ہے، خدا کے قانون کو توڑنے والی ہے، اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے والی ہے. دا د ښځې باره کې د عیسایانو دا تصور دی. او دا ترتولیان د عیسایانو یو امام دی، دغه اقوال دي. د ابوالعلا مودودي کتاب دی د پرده په نوم باندې، په هغې کې هغه داسې د مختلفو اقوامو د حالات را نقل کړي دي. داسې د ښځې متعلق د روس د دې مختلف فقری دي، ضرب المثل دي چې 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے. دا روسی ضرب المثل دی. او ایٹالیون داغی قول دا دے کہ گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے مہمیز کی ضرورت ہے، عورت اچھی ہو یا بری اسے مار کی ضرورت ہے. خزا که خوی او که خراب ہوئی خو خامخا بے وحی بے وحلو بے نبری دی. دا د ښځې باره کې هغه خلک چې نن هغه د ښځو په حق کې تبلیغ کوي، او یو ته وایي او بل ته وایي مسلمانان ملکونه چې تاسو ښځو ته حقوق نه ورکوئ. امریکا او داسې نور غربي ممالک چې په هغې کې د ښځې څه مقام دی او څه ورته ورکولی شي او څومره عزت ورته ورکولی شي. حالانکه هلته د ښځې د عزت د اخیستلو د عصمت درې دومره واقعیات دي چې هغه هم د هغې په ژبه کې زه ستاسو وړاندې کوم. او چا سړی واوري نو ششدر به پاتې شي، انګشت بدندا به پاتې شي. چې دا هغه خلک دي چې د ښځې د حقوق دعوې کوي او ښځې ته حق ورکوي او ښځې ته حق ورکوي، او بیا دې دپاره مختلف نارې په ریاست مدینه کې هم وهلی کېږي، او هغه ملک هغه خاوره چې د اسلام په نوم د کلمې په نوم باندې جوړه ده په هغې کې هم وهلی کېږي. یاده درته څنګه لاره وایي میرا جسم میری منزل، او مقاصد د هغې په شاته څه نور څه دي. نو په امریکا کې د دې ریشو څومره ده په سکولونو کې، کالجونو کې، او
د هغې مختلف د دې صورتونه دي. نو د ډینور عدالت د جرایم اطفال په نوم باندې د هغې 500 جینکو دا اقرار کړی دی چې هغې سره جنسي تعلقات قایم شوي دي او هغې ته پوره تجربه ده چې دا ماته 500 جینکو په خپله ویلي دي او وایي 25 په هغې کې داسې وي چې هغه حامل شوي وي. دا همغه د مودودي د کتاب د پردانه تاسو ته نقل کوم د هغې په صفحه 96 باندې مفتی ظفیر الدین صاحب دا کتاب دی اسلام کا نظام عفت و عصمت. دا د دارالعلوم دیوبند چې کومه فتاوه ده فتاوه دارالعلوم دیوبند د هغې مرتب دی مفتی ظفیر الدین. د په دې عنوان باندې هم په داسې نوم سره مشابهت لرونکي نور کتابونه هم دي. اسلام کا نظام مساجد، اسلام کا نظام امن، ډېر بهترین کتابونه دي او اویلیبل دي، مکتبو کې میسر دي، اخیستلی شي. نو دی د هغې وخت یعنی دا زوړ تاریخ دی، اوس آبادیم زیاته شوه چې اوس به څومره دی وایي چې په امریکا کې هر کال کم از کم 15 لاکھ پورې اسقاط حمل کیږي. 15 لاکھ حمل ساقط کولی شي او د دې نه بغیر په زرګونو بچي پیدا کېدو سره قتل کولی شي. بیا لیکي همدغه لنډ سې د ده قول دی چې د دې نه دا اندازه کېږي چې های سکول کې کم از کم 45% په سلو کې 45% لړکیه جنکۍ دا د سکول پرېښودو نه وړاندې دا خرابېږي او بیا د آتش او د سوزاک په بیمارو کې چې کم مبتلا کېږي نو د هغې تعداد هم په لکونو کې دی چې هر کال څومره کسان په دې بیمارو کې د زنا په سبب مبتلا کېږي. کینسے د رپورټ لیکي په سن 1948 کې ډاکټر هنلی کینسے د نوم دی د یو ډېر مربوط او یو ډېر بهترین رپورټ پیش کړی و. په هغې کې د څه خفیه حالات لیکلي دي. د هغې نه یو د استلزاز بالنفس یعنی مش زنی کول، وایي چې دا 90% امریکایان په دې کې مبتلا دي په مش زنۍ کې. او استلزاز بالمثل یعنی هم جنس سره بدکاری کول، او دا په 2 قسمه دی. یو الګ د الګ نه سره د شهوت په طور ملاویږي او خوند ترې اخلي، او دویم ښځه د ښځې سره، دا دواړه پکې دي. استلزاز بالمثل ورته وایي. دا د امریکې په 1/3 آبادۍ کې دا بیماری ده. بیا دې د هغې تخمینه لګوي چې کم از کم 70 لاکھ امریکایان دا په استلزاز بالمثل کې دا مبتلا کېږي. او 4% خلک دا ټول عمر امرت پرس پاتې کېږي. هلکانو خوښوي دی. او دریم قسم ذکر کوي استلزاز
بالزنا، بالضد، استلزاز بالضد. او ضد څه شی دی؟ چې صنف جدا وي، ذکر او انثى، چې سړی د هلک سره ملاوي، سړی هلک د ښځې سره ملاوي یا ښځه د هلک سره ملاوي، چې مونږ د هغې نه تعبیر په زنا سره کوو. نو دی د هغې رپورټ داسې پیش کوي چې 15 سال کی عمر تک 25% چې د کمو هلک جینۍ ماشومان د دې عمر چې 15 کالو پورې وي، نو دا په دې زنا کې 25% مبتلا کیږي تر 15 کالو عمر پورې، او چې 15 نه والا 26 سال پورې د دې عمر وي، یعنی چې بلوغ ته ښه کامل رسیدلی وي او د ودولو قابل وي، د 26 سال نه والا تر 40 سال پورې چې عمر وي، نو دا 90% په زنا کې مبتلا وي. دا د امریکای حالات دي. او 16 سے 20 سال عمر کې چې د غیر فاحشه خلکو سره او فاحشه خلکو سره پکې اختلاط وي، نو د هغې تعداد 40% دی. بیا د تعلیم په اعتبار سره چې د چا تعلیم د ګریمر سکول پورې وي، نو په هغې کې 48% د ښځو سره اختلاط وي، او د هغې نه لږ مخکې یعنی های سکول په هغې کې د ښځو سره او د غیرو یعنی نامحرم د هغې سره اختلاط هغه 77% دی. او بیا د کالج ته چې کوم ورسي، نو د کالج تعلیم یافته افراد د هغې تناسب په زنا کې 49% دی. او دا تقریباً دغه د 21 سال والا دورانی چې کالج ته ځي، نو د تقریباً دغه 20-21 سال کې د کالج ته داخليږي. په دغه دوران کې 49% امریکنین دا په زنا کې مبتلا وي. داسې په انګلستان کې د زنا ریشو چې دا د هغې یو انګریز دی جار ریلی اسکاټ د خپل کتاب تاریخ الفحشا په دې کې لیکي چې هغه ښځې چې هغه پیشوري دي، بازارۍ دي، او دا پیشه ذریعه د آمدن جوړه کړې ده، نو د هغې گویا هغې دا یو قسم فیشن جوړ کړی دی. دا خپل دا پیشه دا فیشن ګرځولی دی، دې نه بغیر د هغې چاره نه کېږي، او تعلقات یې جوړ کړي دي. نو د هغې هر سال د هغې نه 90,000 حمل دا اسقاط کېږي. او چې کومې دا هغه ښځې دي چې شادي شده نه وي انګلستان کې، او د دې نه ماسوا شادي شده د دې د هغې تناسب د دې نه هم زیات دی، او هغه ماسوا دي. او په هغې تاسو پوهېږئ د شادي شده یره نه وي پر نسبتاً د غیر شادي شده. داسې په فرانس کې انتهایی حد درجې ته په جنگ عظیم نمخ کې د فرانس اټارني جنرل په خپل یو رپورټ کې د ښځو تعداد 15 لکه ښودلی و چې هغې د جسم فروشۍ دنده به کوله. نو دا حالات دي د اقوامو د هغې خلکو چې هغې د ښځې او د حقوقو دعوه کوي چې ښځې ته حق ورکوي، ښځې ته حق ورکوي. نو اسلام ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، کوم مقام یې ورکړی دی؟ نو او الله جل شانه په سوره زخرف کې د جنس اناس د دې تعریف کوي
ومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین. صاحب رحمت العالمین عجیبہ ترجمہ کړی دا چې آرائش و زیور کے اندر پلتی ہے، آرائش و زیور کے اندر پلتی ہے، اور لڑائی و پیکار سے علیحدہ رہتی ہے. دا خزی تعریفی کړی دی. او للذکر مثل حظ الانثیین، په وصیت په میراث کې ورته حصه ورکړې ده، او په مثال کې هم دې پیش کړي چې دوو خویندو ته، دوو جنکو ته څه میلاوېدلی شي ادې یو سړي ته دومره مقام یې ورکړی دی. او بیا هغه زنانه یا هغه والدین چې د دوو جنکو پرورش وکړي، نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغې دا پرورش تر بلوغت پورې چې د دې پرورش وکړي، نو دا به دې دپاره د جهنم د اور نه ډال وي. حدیث کې دا خوشخبری ورکړې ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې ما ته یو زنانه راله، هغې سره دوه واړه وړې ماشومانې وي، او ما سره ما نه سوال وکړو، ما سره هیڅ نه و، یوه کجوره وه، ما ورکه، هغه کجوره یې په منځ نیمه که، نیمه یو ماشومې ته ورکه، نیمه بلې ماشومې ته ورکه، او خپله هوږې پاتې شوه. نو نبی علیه السلام د هغې نه پس دغه حدیث وفرمایل چې څوک داسې د لوڼو په پرورش کې ځان په تکلیف کې واچوي او د دې خیال وساتي، دا به د مفهوم داسې دی، دا به د جهنم د اور نه دې دپاره رکاوټ وي، یعنې جهنم ته به نه ځي. دا د لوڼو په پرورش باندې وي. نو دومره غټ مقام الله جل شانه دغه ته ورکړی دی ښځې ته په اسلام کې. او نبی علیه السلام په اخر وخت کې د خپل عمر په اخر وخت کې د ښځو په باره کې فرمایلی چې خلکو خبردار شي تاسو چې تاسو انی احرج علیکم حق الضعیفین، تاسو د الله تعالی نه یاروم د دوو ضعیفو په حق په باره کې چې هغه یو یتیم دی او بل المرأه، بل ښځه ده. نو د دې نه چې د دې د حقوقو تاکید کړی دی او د دې په هغې کې د کوتاهۍ نه خلک یېرولی دي چې دې کې تاسو ویرېږئ د الله نه. او داسې بل یو روایت کې راځي چې دوه ماشومانې، حضرت عایشہ رضی الله عنها فرمایي یو زنانه راله، دوه ماشومانې ورسره، ما نه څه وغوښتل، ما سره صرف 3 کجورې وي، ما 3 واړه ورکړي، یو کجوره یو ماشومې ته ورکړه، بلې ماشومې ته ورکړه، نو هغې یې وخوړله، او دا 3مه کجوره په خپله د دې دواړو ماشومانو مور هغې خوړله، خولې ته یې اچوله، نو هغه ترېنه وغوښتله همدې ماشومانو، نو هغه خوله کې وانه چوله، صبر یې وکړو او ای نیمه که او دې دواړو ته یې ورکړه. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم کور ته چې تشریف راوړو، حضرت عایشې رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته دا واقعه واوروله. نبی علیہ السلام فرمایل ان الله قد اوجب لها بها الجنه، الله جل شانه په دې صبر باندې دغه زنانه ته جنت واجب او اعتقها بها من النار، یا دا دی چې په دې صبر باندې چې خپله ونه خوړله
او هم دې بچو ته ورکا، په دې باندې د جهنم د اور نه آزاده کړه. دا د اسلام تعلیمات دي د ښځو په باره کې. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. او دغسې بیا د ښځې او د خاوند په باره کې چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. لباس یې ورته ویلی دی. ښځې د خاوندانو دپاره لباس دي او خاوندان د ښځو دپاره لباس دي. څنګه چې لباس ستر پټی او لباس د زیب و زینت نشان دی، داسې دي دواړه به د یو بل د راز دي او د یو بل لباس دي، د یو بل عزت دي. دومره اوچت مقام یې ورته ورکړی دی. او بیا هم دا ښځه دا که مور ده نو دومره لوی مقام دی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دومره اوچت مقام دی د ښځې په اسلام کې. نور انشاءالله په دې حقوق دي او بیا نکاح او بیا تعدد نکاح او په هغې باندې وارد اعتراضات انشاءالله دا به آینده سبق کې ذکر کوو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.